د مال او دولت لپاره ډیره زیاته ناشنا ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. که تاسو چېرته غواړئ چې الله پاک دې ستاسو مال حال کې ډیر برکت واچوي نو دا وظیفه بالکل ستاسو لپاره ده. داسې ناممکن حاجتونه چې هغه نه پوره کیږي ستا د هغې تعلق د پیسو سره دی د مال سره دی دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول خواهشات دا به پوره کړي. محترمو ناممکن حاجت په دې باندې پوره کیږي نو راځئ چې دا وظیفه په شرک کې باندې وکړو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی دا درود شریف وایي الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک به د انسان له مال او دولت ډیر زیات ورکړي او الله پاک به مالدار کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسمه پریشانی نه د هر قسمه مصیبت نه د هر قسمه بلا نه د هر قسمه غم نه دا محفوظ ساتي. محترم کو رچا ناممکن حاجتونه وي او دی وای چې زما دا ټول حاجتونه دا دې پوره شي بس یو پیر لري دغه درود مبارک وای او دغه رنګي د قران مجید د یو سورت دی وای ان شاء الله العزیز الله پاک بولا ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک به د انسان له مال او دولت ورکړي. کجرته محترمو دا وظیفه څوک د کاروبار د پاره کې الله پاک بولا خپل کاروبار ورکړي. دا وظیفه کو څوک د روزګار د پاره کې د دکاندارۍ د پاره کې الله پاک به د انسان ته خپل دکانداري ورکړي. محترمو دا وظایف چې کوم دي مکمل یقین سره مکمل توجه سره مکمل اطمینان سره چې څومره زمونږ یقین په الله پاک باندې مضبوط او دومره به زما او ستا کار دا به زر کېږي او څونه چې زما او ستا یقین دا په الله پاک باندې نه و الله پاک په قدرتونو باندې نه و بیا محترم وظایف کول دا ډیر ځای ګران کار هم دی او بیا سره نه کوي علاوه سر کوي اقا زور قرآن مجید دی بدل شوی نه دی اقا زور درود پاک دی بدل شوی نه دی رقم قرآن باندې و چې صحابه کرامو غټه غټه مسله دا حل کوله کم قرآن مجید باندې صحابه کرامو وړه مسله حل کوله آغا قرآن ننم موجود دی آغا آیاتونه ننم موجود دی آغا سورتونه ننم موجود دی آغا درود شریف ننم محترم دا موجود دی که په هغه لیول باندې په هغه نیت باندې په هغه اخلاص سره منګه دا وظیفه وکړو انشاءالله الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مسایل دا به ختم کړي. سونه زما استا حاجات دا ټول حاجات به الله پاک پوره کړي. کدا حاجت د مال او دولت د الله پاک په در کې دلا دا غرنګي څومره جستا خواهشات دي الله پاک نکله امید ساتم ان شاء الله مکمل یقین سره وظیفه وکي الله پاک به تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. یاد ساتئ محترم وظایف دا روحاني سوزونه دي او روحاني دا نورانیت دی او ګناه دا محترم تیاره ده. یو سړی وظیفم کوي یو سړی ګنام کوي نو دوانه نه جمع کیږي یو قسم لا اور او به دا جمع کول دي. نو چې کله موږ وظایف کوو نو بیا بل کوشش کوو ګناه نه ځان وساتو ان شاء الله العزیز الله پاک و زموږ تاسو ټول مسائل دا به ختم کیو زموږ تاسو ټول سونه وظایف دي دا الله پاک قبول کړي. محترم وظیفه داس شولا چې کله موږ دا وظیفه کوو نو موږ د پکار دي منځونو اهتمام کوو د قرآن مجید تلاوت کوو او سره د نظر حفاظت محترم دا ډیر زیات لازمی دی چې موږ سره د نظر حفاظت دا شروع کو او بیا د هغې نه بعد سورة المدثر دا محترم یو پیرویل د روزانه کم سړی سورة المدثر روزانه محترم یو پیروي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ته ډیر زیات خیر او برکت ورکړي. الله پاک به د انسان حاجات او خواهشات او مقاصد دا ټول محترم دا پوره کړي. نو سورۃ المدثر د خپل ژوند معمول ساز کوي روزانه دا وظیفه کوي او سره محترم د مالداري د لپاره کاروبار د لپاره دا وظیفه کوي. یو درود شریف د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دی
چې څومره تاسو سیوا وایي دومره به الله پاک تاسو سیوا امداد کوي درود شریف دا سره اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نو دا درود پاک ور سره روزانه وایو یو شوش پیری او مخکې روسته درې وظیفې نه او د قران مجید لري صورت نه درې پیری درود شریف مخکې او درې پیری درود ابراهیم روسته او بیا محترم دا عمل ان شاء الله العزیز په یو څو ورځې وظیفې کولو سره به الله پاک زمونږ او ستاسو ټول کارونه دا ترسره کړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته